نو په توګه باندې تاسو راغیسئ. زه خو چونکې حیات محمد خان شیرپا شهید په سیاست کې و او هغه وخت کې د دې صوبې ګورنر هم پاتې شوی دی، بیا فیډرل منسټر و، بیا سینیئر منسټر و. دا هغوی چې دا واقعه وشوه او هغوی شهید کړی شو په 8 فروری باندې 1975 کې. نو هغې نه پس ما ډېر موده داسې خیال نه و، ځکه چې آیا چې د دې نه څه وراثت ولا هغه نه شروع کول پکار. خو بیا بوټو صاحب هغه وخت کې راغی او هغه وایي چې ته به راځې. نو بس بیا ما د هغې هغه ومنله، خبره ومنله او سیاست ته راغلم او بیا ما هغې پارټۍ کې او بیا د هغې نه پس د پاکستان پیپلز پارټي شیرپا او بیا وروستو هغه مونږ قومي وطن پارټۍ کې تبدیل کړ. او په دې لحاظ سره چې د دې ملک او خاص کر د پښتنو چې کوم مسایل او مشکلات دي او هغې لپاره اواز اوچتولو، هغه په هر نړۍ کې د پښتنو چې کوم مسایل دي په هغې لپاره کوشش کولو. د دې لپاره قومي وطن پارټي خپل یو کردار ادا کوي او هغې کې زما په خیال د ټولو ملګرو په ډېر شوق سره او ډېر جذبې سره په دې کې حصه اخلي. شیبه صاحب دا راته ووایي چې تاسو 2 ځل د صوبې وزیر اعلی پاتې شوي دي، اپوزیشن لیډر هم پاتې شوي سر، تاسو د پاکستان وزیر داخله هم پاتې شوي سر. تاسو کوم داسې لوی پروجیکټس دي چې تاسو دې صوبې ته وړي دي؟ پروجیکټس خو ډېر دي، اوس په دې کې داسې بیانول خو په لږ وخت کې ډېر ګران دي. خو هغه وخت کې د صوبې وسایل هم کم وو او دا اوس چې کوم صورتحال د هغې نه هغه دي. خو مونږ په هغې وسایل کې دننه په هر هغې کې ضلعې کې په هر هغې کې او خاص کر هغه علاقې چې کوم پسمانده وې د هغې لپاره زیات کوشش کړی. مثلا چترال ته نیشنل ګریډ رسول دا یو ورپورې منصوبه نه وه. سیاست دا دی چې ته په اقتدار کې چې عوام سره په رابطه کې د هغوی چې کوم مشکلات یې هغه حل کول شي. دغه هغه دی د ګډون مزه کې په لومړي ځل هلته خلکو ته مراعات میلاو شو، کارخانهدارو ته. هغې سره دومره کارخانې راغلې نو یو خو په هغه کې دا تاثر و چې یاره دا خو د بار نه خلک راغلي دي او دوی کارخانې بار نه خو راغلل خو د دې ځای خلکو ته روزګار میلاو شو، د دې ځای خلکو ته هلته د کاروبار موقع میلاو شوې. او هغې کې بیا ډېر خلک داسې وو چې هغه د دې صوبې صنعتکار راغلل او هغې کې مستحکم شو. نو دا یو ډېر لوی هغه وه په هغې کې. او زموږ نه پس چې بل حکومت راغی نو هغه امارات واپس واخیستل. نو هغه شانتې هغه د ګډون چې کوم مخکې صورتحال و هغه شانتې نه، خو بیا هم چې کومې کارخانې لګېدلې وې نو هغه مستحکم شوې وې په دغه لحاظ سره. نو دغه یو لویه خبره وه چې د دې هغې کې اوس ګډون کې د پېښور نه هم خلک تللي دي، هلته هم کارخانې لګولي د نور ځایونو نه. نو په دې لحاظ سره دا یو ډېره لویه منصوبه وه په دغې. سر یو کوېسچن به درنه کوو چې تاسو په پیپلز پارټۍ کې تاسو ډېر لوی های مقام او تاسو ډېر ښه پوزیشن باندې وئ. تاسو داسې څه اختلافات پیپلز پارټي سره پیدا شو چې تاسو هغې سره خپلې لارې بېلې کړئ؟ دې کې اصولي زمونږ هغه و، مونږ غوښته چې پارټۍ کې دننه عضومن چې کوم خلک دي هغه په انتخاب په ذریعه راشي، ورکران دي هغه وکړي. او چونکې د 97 الیکشن چې و هغې کې د پیپلز پارټۍ ډېر کمزورې پوزیشن راغله ټول ملک کې. نو د هغې په وجه خلکو ته مایوسي
پاټه کې هغه موږ په کې دا تجویز ورکړو خو هغې باندې عمل ونه شو او هغې نه پس دا اختلافات په دغه لحاظ سره هغه شو نو بهرحال چې موږ جدا هم شو نو د هغې پارټۍ لیډرشپ موږ چېرته داسې د هغوی تعمیري تنقید به هم کړي خو نور زیاتیات ته خبره موږ چېرته نه رسولې په دغه لحاظ سره سر دا راته ووایي چې په سیاست کې تاسو څه وموندل او څه وموبیل بعیثیت یو مسلمان د خلکو خدمت او د خلکو د منډې تړوال دا هم یو قسم عبادت دی په دغه لحاظ سره کوشش هم کړی دی په خپل لحاظ سره شیرپا خان دا راته ووایي چې تاسو دومره زیات مصروف یې په سیاست کې تاسو کور له څومره ټایم ورکوئ جي نو بس اوورال هم دې سره عادت شوي یا په وخت کې جنون ته مونږ تللي وو او ډېر چې دا ټول را یو ځای کې نشو تقریبا څلور نیم پنځه کاله نو هغوی هم په دې سره عادت شو بچي هم داسې عادت شو نو په دغه لحاظ سره چې څومره ټایم کیدای شي ورکوو خو هغوی هم دې سره عادت شوي دي چې زه یم او کو سکندر خان دی نو کو مونږ پارټۍ ته ټایم ورکوو یا د خلکو مشکلاتو لپاره منډې تړلې هلې ځلې کوو نو هغوی هم دې سره عادت شوي دي سر مونږ دا کتلي چې پیپلز پارټۍ نه به چې څوک لاړل دوباره هغه الیکشن نشو ګټلی تاسو پیپلز پارټي پرېښوده او په لومړي ځل باندې په صوبه کې په خپل کیپیکې کې تاسو سیټونه ګین کړل خپل علاقه کې بلکې بعد هم د دې وروستو د کامیابۍ راز څه دی سر نو بنیادي طور باندې خو چې ته اخلاص سره کار کوې او ملګري در سره ټول په اخلاص یو یو مقصد دپاره یو میشن دی نو زما په خیال پښتنو کې دا هغه شته جذبه شته او روایت هم دي چې څوک خدمت کوي نه د هغه سره ودرېږي سر په اخره کې سر دا خپل مینوالو ته خپل کتونکو ته خاص کر زموږ د چینل کوم کتونکي دي هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ یو خو زه خو ډېر حیران شوم نن چې ما ته پته ولګېده د چمکني ټي وي نو په دې خوشحاله شوم ځکه چې تاسو یو خدمت کوئ د قوم او د خلکو اواز ټول د مشرانو اواز د هغه ځای چې کوم مسایل دي هغې باندې د هغې نشاندهي کوئ خلکو ته دا خبر رسوئ نو دا د وخت تقاضا ده او زما په خیال نن سبا خو هر چا سره موبایل شته په دغه لحاظ سره هغوی ستاسو خبرې او ستاسو چې څه کاروایي کوئ هغه هغوی ته رسي دا یو لویه خبره ده او په دې زه خوشحاله یم تھینک یو سر